صاحبانو برکت تے خو ما پہلے ہوئے صاحبانو برکت تے اللہ رب العزت دے منگتا ددے استانو او ددے خانقاہونو او ددے زیانو اگا حقیقت کے چکم اگا ادب دے اللہ رب العزت دے منگتا اگا ادب نصیب کیا د انصاف نه چې سړی لري شي داسې وي د خپلو مشرانو استانې له دې بوزم او کله وي دا د دې استانو د خانقاهونو برکت دی ظالمه یا خو دې د تعصب او د ضد د وجې راغلی یا خپل شهرت خپل ټیپ ټاپ او خپل شوشه دومره په مخ اغستی چې هغه د الله رب العالمین هغه یره او د دین شریعت او د دین حقه اگا اصل فهلو دنا خطا شویلا ته چې چاته وی چې د خپلو مشرانو افسانه او استانې ته د بوزم تا کتری دي چې دا مشران څنګه دي آیا دا مشران دا د نور او د بشر په مسله کې ټول اهل سنت ته کافر نه وي آیا دا ستا مشران دا د علم غیب للاولیاء والانبیاء قائل نه دي آیا دا خلق اولیاء او انبیاء له تصرفات نه ثابتي آیا دا خلق علماء دیوبند ته کافر نه وي آیا دا خلق د اسلام خلاف او د شریعت خلاف نظریات نه لري آیا دا سوچه بریلیان نه دي چې ته دې خپل مشران وې آخر دومره خو د الله نه یره پکار ده چې دا ستا مشران او استانی شو آخر دې کې دي سو تا د احمد رضا بریلی ستا مشر دی الله یار خان چکړلوي ستا مشر دی دې کې پاتې شو دې کې د اهل سنت او د دیوبندیت سره تعلق څه شی پاتې شو او بیا وی چې یاره مانه یو طالب تپوس کو چې یاره دا میلاد ثواب دے او که عذاب دے که ثوابی نو دا صحابه ولی نکو او که عذابی نو تاسی ولی کوئے نو ما بتوی چې دا اجتماعات چی دی او دا دی واغ دی وی چې دا خطا منطقی جواب راکو ډیر ښه منطقو هغه به داسې نی ویلی دا به تا خپل شاخ جوړ کړي هغه به دا ویلی چې ما کومه خبره وکړه دا خو ما د ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا په بنا طالب سوال کړو تا چې جواب ورکړی دی نو هسې ګاډرې دی په اصولي دي د هغه سوال په علم باندې بناو چې ته میلاد فی نفسه مباح ګڼې او د امور خارجیو د وجې پکې ثواب ګڼې نو دا فی نفسه مباح شي او دا د امور خارجیو د وجې باعث اجر شي ولې صحابو نه مناوه ولی تابعینو نه مناو ولی تبع تابعینو نه مناو دا سوال خو ډیر معقول دی او دا د ما اتاکم الرسول فخذوه یا ان کنتم تحبون الله فاتبعونی سره برابر سوال دی محفل میلاد پی نفسی ہی مباح دے خو فرق دا اولیاء شو اگا ثواب دے اجر ورطا دا امور خارجیوں دا وجہ دے میلاد پی نفسی ہی مباح دے خود امور خارجی او د وجه نه دا کار د ثواب دی میلاد فی نفسه چې کمګنو دا مباح دی خو وی دې ته ثواب ملاو شوی دی دې ته مقام ملاو شوی دی د امور خارجی او د وجه نه خلک وی ماشاءالله او ناره تکبیر او غیره ذالک دا الله بندا میلاد فی نفسه څنګه مباح دی دا خو بدعت دی دا دومره علما د تما پېښ کو چې دې ته بدعت ویلې دی او بیا وی دې ته فوقیت و مقام و اجر ملاو شوی دی د امور خارجیو د وجنا د الله بنده دومره خو د منطق نه آری د ابن سینا او د ارسطو طالیس دی په منطق د خوره واړولې چې امر لازم او امر خارج کې فرق نشي کوله آیا د امور خارجیه چې کوم نه میلاد مرکب کیږي دا د میلاد نه خارج دی که دا هغې سره امر لازم دی امر لازم خو دې ته وي چې جزء ما لا ينفکی هغه ترې نه جدا کیږي نه او امر خارج د شی نه جدا ته وي نو امر لازم او امر خارج کی نسبت د تباین دی د نسبت د ضدینو دی پکې ته دومره نه پوهېږي چې امر لازم او امر خارج کې فرق وکړي دا خو سره امور لازمه دي میلاد النبی سره دا په مجلسونو کې چغې دا په جمعات کې د الله چغې دا چې کوم دی د ربیع الاول په میاشت کې الواګانې او روجې دا رنګې روډونو ته راوتل دا رنګ په جمعات کې رنګ رنګ بدعات کول دا خارجي قرائن نه دي دا خو لازمي قرائن دي د میلاد سره که چېرته کې دا د مجلسونه ته نه لرکی او دغه رنګې دا د ربیع الاول خبرې ته لرکی او دا د 12 ربیع الاول حیثیت ته لرکی دا په جمعات کې ګډېدل ته لرکی بیا میلاد نوم د څه شي دی
دا خو د میلاد سره امور لازمه دي دا امور خارجه نه دي خو زما په خیال چې څنګه د بسترګو چشمې دي داسې د کېدی چې سترګې د چشمو د وجې څه ناسه کار کوي خو زړه کې د بالکل زنګ لګېدلی دی د علم هوا در باندې نه ده لګېدلی میلاد فی نفسه بدعت دی امور لازمه ورسره ځان له بدعت دی دا خو د بدعاتو مجموعه ده وښیه کم پیغمبر کم صحابي کم تابعی یا د سلفو په دور کې چا دی میلاد ته جایز ویلي دي دا راوتی د کله نه دی د دې اصل پس منظر ته وګوره چې دا کم جټ او جاهل بادشاه رایسته او د هغه دپاره به مولانو مناوه نو آیا د دې په پس منظر چې وګوري د علمای حقه چې څومره دي هغې دې میلاد ته بدعت نه دی ویلی او بیا علم دې سوره دی یره دا د ریوند اجتماع چې دي یا اجتماعات دینیه چې څومره دي وی دا بدعت دی او که مباح دي ظالمه اجتماعات چې دي دې ته وی امور انتظامیه امور شرعیه نه دي میلاد ته خلکو یو شرعي امر ویلی دی هغې دپاره مستقل میاشت مقرر شوې ده هغې دپاره مستقل هیئات او کیفیت او هغه ستا هغه خبره مباح ګڼي او دغه رنګې وسره د اجر او د ثواب باعث ګڼي امور انتظامیو کې اجر او ثواب نه دا د کوم قیاس مع الفارق شروع کو دومره د علم نه لرې خبرې وجه دا د عالم چې کله باطل پرست شي او عالم چې کله حق پرېږدي دی د باطل دپاره ډېر لرې پورې ځي دومره نه ګوري چې صرف زه دوه درې کسه خوشحالوم خو رب العالمین خفه کوم ثم جاکم رسولنا زما د پیغمبر ذکر هغه وخت کې کېده چې عالم ارواح ثم جاءكم رسول ورفعنا لك ذکرک ډېرې اوږدې خبرې نه کوو د الله بنده چې دومره د سمدار تنظیم سفاه صحابه سره تعلق ساتي نو دا نوم ډېر لوی نوم دی بیا خو د دې لحاظ کول پکار دي که نه بیا خو د بریلي سره د مشرک سره اتحاد مه کوه ځکه که د یاد شي نو تا ته به پته وي یا نه چې متحد د متحد بیا متحدي ته هلته کې زیم نه اډوکته وی چې دا زما دعوتي پالیسي ده نو دعوتي پالیسي خو دې ته نه وي چې لړ شه او د هغې د بدعي او د شرکي څیز تایید هم وکړه لړ شه خو موقف خپل بیان کا لړ شه خو خبره خپله وکړه د قرآن او د سنت موافق داسې خو نه چې ته لړې هم او ته چې کوم دی نو تاییدونه هم د هغې د بدعاتو کې آیا دا جماعتي یا سیاسي پالیسي ده او که مداهنت دی بیا د ثم جاءکم رسول او رفعنا لک ذکرک نه چې استدلال کوي نو زه اوږدې خبرې نه کوم خو چې کم سړي کې علمیت وی او جراریت پکې وي نو زما تا ته اول او د اتباعو ته دویم نمبر چرنګ د چراش او د قرآن و سنت پر رڼا کې که عید میلاد النبی تا ما ته مباح ثابت کو یا د امور خارجیو د وجه تا ما ته باعث اجر ثابت کو زه پړو ته وړ او دا هم یاد ساته زه به درته د امام ابو حنیفه د فقه او د کوم علماء دیوبند چې ته چغې وهې د هغې د فتاوو نه به درته ثابتوم چې دا څیز بدعت